غټ شرمېدلی سړی بیخي شرمېدلی سړی چې کوم دی هغه د خپل پرتوګ دلته پرېښی وایي بې غیرته انسانه نو تا دلته پرتوګ څه دپاره پرېښې په کم دا وګورئ د زنانو کپړې دا خلک که موږ اتیا پېرې ویډیو وکړو خو دا خلک منې کېږي نه دا راولي به خپل ماشومان خپلې ښځې ها دلته کې یو مشر و هغه سره مو خبره کوله هغه وویې چې دلته کې په خپلو سترګو مې لیدلي دي د لرې لرې نه خلک راشي ځان سره زنانه راولي او دلته بدکاري وکړي دلته کې یو جومات دی بره هغه به تاسو له هم ښیم جومات دلته کې جوړ و جومات ته به خلک راتله بدکارۍ دپاره بیا شکر دی د دې علاقې چې کوم غیرتمن خلک دي هغه یې ولګېده دې کې یو کس وایي جومات یې او شهید کو او د هغې هغه چې کوم لکه خښتې هر څو هغه یې نورو جوماتونو باندې تقسیم کړو خو جومات یې دلته نه ختم کړو دا د شرک هغه غټې کارنامې دي دا تاسو وګورئ ښه دا وګوره اخر ته دې نه څه مطلب شو یا ته دا پرتوګونه پرېږده یا پرتوګونه پرېمده دا به در کمې پورې دا مونږ دې نه صفا کوو چې ګورو نو دلته کې خلکو نور ځوړند کړي دا مونږ راځو د دنیا ملګرو الله دې والله عزتونه ورکړي دلته کې راغلي دی سوځولي دي دا وګورئ ښه دي دا وګورئ ښه دلته کې د غټو غټو زنانو کپړې دا دي پرتې دي مړه دا کم ظلم دی دا وګوره ښه دا مونږ دې نه صفا کوو وسوځو خو د هغې تاسو ما سره کتلی شئ دا د شرک یو غټه اډه ډېر زیات مجبوره شومه چې دلته دوباره رالم په څه وجه باندې چې ډېرو کسانو راته وویل چې تاسو پې ویډیوګانې وکړئ د هغې باوجود هم دلته خلک راځي دا وینې نوې نوې کپړې موجود دي دا کتلی شئ د ماشومې دا کپړه ده دا یې ښکته نور هم د دنیا کپړې دي تاسو له به ښایو چې دې قسم ته یو غټه شرک او بدعت دلته کې دا چالو دي دا ظالمان راځي او دلته کې د خپلې کپړې وباسي د خپل تور سرو کپړې دلته کې پرېږدي دا جي بیا چې دلته کوم مشر عالم دی د دې علاقې هغه سره ما خبره کړې وه نور محمد مولوي صاحب نو یو بل ملګري راته وویل چې هغه خلک وایي چې هغه بل مذهب والا دی ځکه یې په دې خبرې کړي نو هغه چې حقیقت وویل نو هغه د بل مذهب شو دا ګورئ لکه یو غټ عالم دی د دې کلي ما د ډېرو کسانو نه تپوس وکړو چې نور محمد مولوي صاحب دلته کې د کلي کوم غټ عالم دی مشر عالم دی نه یې راته ویل نور محمد مولوي صاحب هغه سره چې ما کله خبرې وکړې نو هغه باندې خلکو ردونه چالو کړو لکه دې ځای کې دا کم چې دی شرک او بدعت کوي دا خیر دی لکه خو چې هغه پې حقیقت وي نو هغه غیر دینه دی ورله وسویه دا جهالت نه دی چې یو عالم باندې داسې تور پورې کول په دې وجه باندې مجبور شوم او رالم دلته کې واپس دا تاسو له به دې ځای کې انشاءالله ډیټیل سره ویډیو ښیم دا وګورئ صفا رومال دی دی هم پکې دلته کې غورځولی ښه لوپټه ده لوپټه دا زنانه لوپټه ده دی هم پکې دلته کې غورځولی لکه لوپټه کې اډو خارخ وینه تاسو له راځئ زه درته نور ځایونه هم ښیم اواز صفا راځي دا جي چې کوم شیزونو نه مونږ منع کوو هغه شیزونه دا وګوره ښه دا اوس نوې نوې پکې دی دا نوې نوې لکه زمونږ د ویډیو باوجود هم خلک دلته نه ودرېږي نه راځي او دلته کې خپل چې کوم هغه بدعت او شرک دی هغه ظاهروي چې بهی تاسو که 18 سپېرې ویډیو کوئ خو مونږ به دلته کې راځو ولې چې دا بالکل د شریعت هم خلاف دی د هر ځای ګوره دې اوبو له دې اوبو له دی راځي داسې وله وګوره دا اوبه لږې ښکاره کړه کیمرامین ورور مې دا اوبه وګورئ جي په دې اوبو کې د څه شي صفایي ده د ګندګونه دي دا بره ګډې سري دا ګډې راځي دې کې اوبه څکي دې کې میچازې کوي دا تاسو کتی شئ دلته کې مالونه راځي څنګه نور محمد مولوي صاحب وویل چې دلته کې مال راځي دا ګوره ښه لکه د هغه خبره بالکل دروغ نه دی خوا د هغه خبره ځکه دروغ نه ده دا تاسو وکتی دا چې جي دا سوټي دي ګندګونه ټول پراته دي او په دې سره جي دا د ماشوم نوې کمیس بیخي نوې کمیس دی دا وګوره ښه قومې سنډلو فل نوې کمیس دی نو بیا وایي دی ګراني ده او ګراني بني دا وګورئ جي دا غورې پته نه چې په دې علاقې به بیا کوم غټ عذاب راتلو
په څه وجه باندې چې دلته کې خلکو جومات کې به بدکاري کوله. توبه خدای توبه. دا وګورئ جي باباګانو هغه واسکټ هم پکې دي ښه. دلته کې بابا غریب هم راغلی دی خپلې کپړې پرېښې دي. ولې چې وایي بابا نه خارخ لر شي. مړه دا خارخ په دې کې وي ښه. دا تراشه ورور دا یې او دا ورته وګوره مړه سویر هم نه شو او ډېر خبر راځي خو بس مشران ګوري عالمان مو ګوري لوغون ته احتیاط کوو په خپله ژبه باندې کنټرول ساتو. دا جي دا وګورئ ښه. دا وګورئ ښه. دا د زنانو کپړې دلته کې کېښې دي. دا وګوره ښه. دا مونږ دې ځای نه صفا کړو وسوځو وسوځو خو د هغې باوجود خلک راځي او تازه تازه دلته کې دا شیزونه اچوي. دا ورونو په اسلام کې ناروا دي شرک دی دا بالکل حرام دي. په یو اوبو کې هم شفا نشته صحیح ده. دا سوري صرف په دوو اوبو کې شفا ده. یو د باران اوبو کې او یو ابي زمزم کې. نور چې څومره اوبه دي که نه په یو اوبو کې هم شفا نشته. خپل وختونه مه خرابوئ. هسې ځان ته ګنهګاروئ مه ځان. بیخي ځان په ګناه کې ساتئ چې دا شرک کوئ. تاسو راشئ خپلې نوې کپړې دلته کې پرېږدئ او نورې کپړې واچوئ او بیا پکې سړي پکې څه کوي ماشومان پکې څه کوي چې غټې غټې زنانو کپړې هم دلته پرتې دي. خو نن دې ملګري راته ووي چې د زنانو کپړې پکې خاص نه راولو. ولې چې بده خبره ده. مونږ له پې ځان بد ښکاري خو چې څوک یې وباسي هغوی له پې ځان بد نه ښکاري. وروڼو دا ډېر غټ د افسوس خبره ده. نو دا یو میسج په دې وجه باندې کوو چې دلته کې زمونږ د دې علاقې کم غیرتمند کسان دي هغوی مونږ ته ووي چې بی تاسو راشئ ویډیو پې وکئ. مونږ خلک خو منې شوي یو خو دلته کې د بار خلک ډېر زیات راځي. نو دا عجزانه یو ریکویسټ درنه کوم چې څونه کسان زما دا ویډیو ګوري دې ته مه راځئ. دلته کې نه څه شفا شته هېڅ هم نشته. بالکل هغه د هندوانو هغه عقیده مو جوړه کړې ده. بس چې هندوانو په کاڼو مو هغه خپله عقیده جوړه کړې ده په ګندونو اوبو مو خپله عقیده جوړه کړې دې کې ټول میچیازې ګندګي ده ټول مخامخ وګوره نجسې اوبه دي او تاسو وایئ چې دې کې مونږ ته به شفا میلاویږي. په دې کې څه شفا نشته او د دې کار نه بیخي ځان وساتئ. دې سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازت غواړي. د الله په امان.